بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم جابر خان تورخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن زموږ ملاقات دی د یو ډیر مشر محترم سردار شاراهی صاحب. دا چې کوم شاګرد دی د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه، او دې سره به نن د اشاعت په باره کې مختلف سوالونه کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. طبیعت مو څنګه دی؟ بدن باندې هم کمزوري او په نظر باندې هم کمزوري. الله تعالی خو تاسو تکلیف کړی او راغلي یئ چې موږ له سره یار کې راځي او د هغې متعلق څه خبرې تاسو کوئ، نو څه لنډ جواب به درکړم. جزاک الله خیرا. زه خپل ځاني یو خبره کوم. ډېر وخت پس مو مطلب ستاسو پر شخصیت سره ملاقات وشوه، د زړه سکون راته میلاو شو. موږ چونکې خپل هم د باجوړ قبایلي علاقې یو، نو د مشرانو مینه په زړه کې پرته وي. نو ستاسو سره چې کوم ملاقات وشو، یقینا ماته نن د زړه سکون میلاو شو. ښه، چونکې ستاسو عمر هم ماشاءالله ډېر دی، او بیا ستاسو تعارف کې هم دا خبره ده چې د شیخ القرآن محمد طاهر رحمت الله علیه شاګرد پاتې شوی. نو دغسې نور کوم اکابرین هغه کې که هغه د اشاعت وي یا نورو جماعتونه وي، او هغوی سره ستاسو ملاقاتونه شوي؟ ډېره ښه خبره ده. موږ له څه یاد دي او څه ګډېدلي، نو هغه به موږ ستاسو په مخکې ووایو، او خو لنډ به ووایو. غلام الله خان مولوي صاحب الله دې قبر د نور نه ډک کړي، نو هغه خو هرې جمعې را معمول ده چې وصف شوی دی د جمعې موږ د نظام رسول دی. او په گجرات کې شاه نعتالله شاه بخاري صاحب خطه تللی یم، اورې مسعودالدین عثماني صاحب خطه تللی یم، خو ما له ډېره فایده چې کومه د علم مخه یې راله راکړې ده، او هغه د تبلیغ او د کمالات. تاسو ډېر زیات کتابونه هم لیکلي دي، شاعرۍ کې هم لیکلي وي، علمي کتابونه هم. تقریبا تاسو څومره کتابونه تصنیف کړي دي؟ یاره تقریبا څه 30 پورې خو وایي، ما د شماره داسې پوره اوس یاده نه ده، خو تر 30 پورې به زما کتابونه وي. خو هغه 3 کتابونه چې مخکې وو، موږ علم نه و چې څه نه مې ډز ووتلی، هغه مې ویلي وو، هغې بیا ما ادعا هم کړی چې زما هغه کتابونه او بڼونه ضرورت نشته. هغې کې یو ګلصبا و، یو ملهم او بم، او یو د اباسین غاړه، او آرام باغ کراچي نه چاپ کېده. دا یو دو کې یوه منظور عام پرست، او ماسر خانګل صاحب لا ژوندی و، د باچا خان ملګری. بل دا تپوس کو چې جماعت اشاعت توحید و سنت کوم چې د پنځپیر په نوم باندې یادېږي، نو دا کله او د کوم مقصدونو لپاره جوړ شوی؟ یا د کله خو موږ خبره ځکه نشو کولی چې زموږ نه مخکې جوړ و، او د مخکې نه روان دی. شیخ القرآن صاحب د مخکې نه روان کړی دی. عبدالقادر سلیمان صاحب چې د اسلامیک سنټر او د پېښور چیرمین دی، هغه ماته ووایي چې ته چې کله پنجشیر ته رالې، نو زه به 59 کې 5 لو هغې کې وم، او ته چې کله رالې ته په 70 کې رالې، زما په نظر رالې. نو هغه زه په 70 کې و، هغه مخکې نه تللي دي، ما له دا پته نشته چې کله نه جوړ شو. خو دا راله پته ده چې ارټو او د مدرسه نه وه، لویه جونګړه وه، په هغې کې به ناست وو. زما په قرآن باندې ما ولیکل چې 20/3/1970. بل دا چې د دې جماعت فکري بنیاد څه دی، او د وخت سره آیا دې کې څه تبدیلۍ راغلي دي؟ نو فکري خو دا فکر خو زموږ د دې تنظیم د نوم نه معلومېږي، اشاعت و توحید و سنت. بس زموږ دا فکر دی چې د الله د کتاب عقیده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت دین او د سنت مطابق غمخواري، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې دې په دې ملک کې خواري، نو دې خوا توحید او دې خوا سنت. د نوم نه به دا په ډاګه ده، او زموږ د اشعارو د شعرونو نه په ډاګه ده. چېرته چې زموږ شعرونه اورېدل کېږي، نو د هغې نه به دا ډېره پته لګي، ځکه چې دلته داسې کسان راشي اورېدو لپاره چې ولګې د دې څه خیال دی او څه وایي. نو چې زموږ هغه شعر وګوري، نو هغې نه هغې معلومه ظاهر اسباب باندې خیر که عبدالله ته وایي. یو بنده ته ظاهر اواز کوه چغه وه، ظاهر اسباب باندې خیر که عبدالله ته وایي.
خو غایبانه چغه به الله ته وایي او بل چا ته نه. زموږ د اشعارو نه معلومېږي چې موږ څه دا وایو. او که تاسو وایي نو موږ هم دا ګڼو چې تنظیمونه په ملک کې دنیا تنظیمونه دي، نو زموږ د تنظیم جوړولو څه ضرورت و؟ نو بس زموږ تنظیم دغه چغه ده چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت باندې عمل وشي. بل دا چې د دې جماعت په نږدې د عقیدې په بنیاد باندې نور جماعتونه او فرقې مسلمانان دي که نه دي؟ نو موږ خو دا خبره وکړه او اوس مو وکړه اورې مسلمانېږي سړی په لا اله الا الله او محمد رسول الله باندې. که په دې کلمه زموږ عمل وي اورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس شوی و صحابهو اورې چې مسلمان چا ته وایي؟ المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ويده. اورې که زموږ دا په دې حدیثو عمل وي لا یؤمن احدکم حتی اکون بینه من والده ووالده والناس اجمعین. اورې نو به دته مسلمان وو. او که نه هغه نورې خبرې کوي څه بل شان خبرې د دې نه اخوا دې خوا د قرآن او حدیث نه اورې ورته نو هغې ته خو الله پخپله ویلي. اورې سورت آل عمران کې اورې 32 نمبر آیات کې الله ویلي پخپله اوس زما پیغمبر ورسوه او که ووایه دی ته اطیعوا الله والرسول فإن تولوا که چېرې دې نه خوا واړوله اورې نو فإن الله لا يحب اوس تاسو ووایئ چې ووایي اوس ورته زه مسلمان وم الله ورسول وي اورې فإن تولوا که چېرې د قرآن او د حدیثو که چېرې د قرآن نه عقیده وانه ده ستا جوړه یې نه کړه او د محمد رسول الله په طریقو او په سنت عمل ونه شو خپه یې واړوله فإن تولوا هغې نه پس واوړېدو او فإن الله لا يحب الكافرین. خپله دې الله فتح ولګوي. بل دا تپوس کو چې د معاشرې اصلاح لپاره د جماعت اشراق توحید و سنت څه کردار دی؟ نو که موږ ووایو چې اصلاح لپاره او اسلام موږ دې ته ووایو چې یاره په ملک کې دې امن راشي، ورورولۍ دې جوړې شي، دا خلک دې یو بل ته رانږدې شي او نو د دې ټوله به په دې پوهېږي او دې هر سړی نن سبا پوه دی چې امن بغیر د الله د کتاب نه نه دی. باباجي اخره کې ستاسو نه څو اشعار اورېدل غواړو. ځان پوه که په قرآن ځان پوه که په قرآن 30 سپارې دي، حصې پکې 4 دي، یو 114 سورتونه دي او نور ډک د کتابونه دي. نو که زه دا وایم نو نیمه ګنټه خو دا اخلي، ولې چې تمام قرآن کریم پکې موږ اړو نو دا نشي ویل. کافي یم په خپل ځان الله وایي او زما ذموارانو ته ضرورت نشته، چا له مې حاجت نشته. کافي یم په خپل ځان، ذمواران یې چاته نه ورکوم او د غیر د خزانو پټې پنجیانې چاته نه ورکوم. زما اواز داسې شته او ویلی هم نشم، شعرونه زما ټول دی سره پته ده، هغه دې ووایي نو چاپېره نه به راځي. زه به صرف دومره ووایم چې محتاج شي نو سړی عمر هم په شا شي، بیمارانو شي نو دی محتاج شي. چې محتاج شي نو نږدې او لرې به یادې وای پلانکې دی کې دوست دی، هغه به خبرې کوي ونه یاره پلانکې نه ورته تپوس سره نه دی، د بل کار نه. چې محتاج شي نو نږدې او لرې به یادې او چې ایثار شي نو لارې او ګودرې به یادې. نن خو وخت در سره نشته چې حاصل کړي، خو دا د ژوند موقع نادرې به یادې. که زمان چې راشه واخله نو تی نه وړي، و د قرآن د عمل غلرې به یادې. او چې په څور له حد دې بند کړي، چې په څور له حد دې بند کړي او بل څوک نه وي نو د عمل شاړې بنجرې به یادې.
او بیا سبا د سردار شاه د قبر خوا کې خپله دوسته واوره زموږ د تبلیغ والا مو ملګري یو بل دوستان وو خپله دوسته دا خبرې به یادې دا سبا د سردار شاه د قبر خوا کې او خپله دوسته ګورې دا خبرې به یادې دا زموږ شعرونه دي جزاک الله دا هسې لاندې باسې د دوستۍ خبرې مه کوه زړه دې شنو نرم د سختۍ خبرې مه کوه سوال یې ورالېږه خو چې درشم رټنې ما غواړم در نه هېڅ نه د نیستۍ خبرې مه کوه وایه هر څه وایه خو زما مخکې ډوډۍ مه وله چې خپله دې روانې دي نو د درستۍ خبرې مه کوه چې دلته په میدان کې د قدم د اغوستونې نو ماله دې د تېر وخت د چستۍ خبرې مه کوه ما له ښه معلومې زه دې پېژنم چې هغه یې که بیا دومره اوچتمه ده د مستۍ خبرې مه کوه وایه سردار شاه راهي چې څه وشول هغه وشول او وړاندې چپې وشماره او وروستۍ خبرې مه کوه ماشاءالله او یو شعر بس د یو ومه اورې چې شیخ صاحب زموږ استاد امیر صاحب خکسي بیمار و او زه لاړم تپوس ته چې تپوس ته لاړم نو یو ښه شورایي چې راغی یو شعر راته ویل نه خبره نو ما ورته ویل شیخ صاحب ما سره خو شعرونه نشته خو د دنیا دا ناسته پاسته د دنیا دا دوستاني د دنیا دا ګرځېدل او دا ګپ شپ دا به تر څه حده پورې وي او دوستي خو د خالق ته چې تر ابده پورې وي او که ډېر ښکلي او ډېر دوستاني او ډېر مینې او ډېر راشي اگر که والدین خلافت بهتر نه حده پورې نو هغه راله په جواب کې وایي د عبدالرحمن بابا نه دې خبره وکړه د دې لپاره ما سره څه نشته او که دلته هم دی الله که هلته لرو هلته هم الله چې کوم ځای ته ځو هلته کې زما رب دی او په خپله وایي چې کوم ځای کې یئ اورې هلته کې تاسو په صفاتو موجود دي او زما دا بندګان پیغمبره تا زما باره کې ته ورته ووایه الله نږدې څومره نږدې د سلطنت نږدې او طاقت هم طاقتور اختیار یې خپل دی صرف په دې باندې ته دا اواز واړې خبرې واړې قدم واړې او اواز به چاته کوي چې روز سلام شرمېږي نه د خپل ګرېوان کې وګورې شرمېږي نه هغه ذات چې د هغه وسیله شي او تاسو جمال وغواړئ او زه ما اختیار داسې زه کوم او زمونږ هم د ایمان دی او سره د هغې بد چاته اواز ورکوم کمزوري ته اواز ورکوم هم ته مو د فقیر ته اواز ورکوم او خپل غني رب ته اواز ورکوم